زما ته لفظونه نشته چې زه تاسو د دې خپلو مشرانو د دې خپلو شاعرانو ادیبانو او د دې چې لفظونه نه لرم چې تاسو باندې شکریا ادا کړم تاسو مننه وکړم او بس پاک پروردګار دې دا دعا کوم چې الله دې تاسو ټول ولس خوشحاله او دغه لري. نننۍ غونډه خو زه یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم. بیا ستاسو صحافیانو وروڼو ولم ډېر ښه کوریج ورکوم. صابر شاه بابا دا کتاب چې کومو ملګرو دا هڅه کړې وه او دا کتاب چاپ کړی مو د هغې مخکتنه یې ایښودې وه. بیا د دومره درانه مشران دومره عزتمن خلک دومره پوه خلک راوتې نو دا د بریکوټ تحصیل لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بیا د بریکوټ تحصیل ته دلته ډېر په لانډو باندې دا پروګرام ارینج شو. نو دا د دې وطن دپاره د خاورې دپاره د پښتني خاورې دپاره دا ډېر د ګټې خبره ده. که داسې محفلونه کېږي داسې مشران خلک راغونډېږي نو یقینا موږ وایو چې انشاءالله دلته به امن هم یقیني کېږي، دلته به دا وطن په ترقي هم کېږي، ترقي به کوي ځکه چې موږ پښتانه همیشه ډېر پسمانده پاتې شوي یو. که داسې د پښتنو ټولنې کېږي داسې غونډې کېږي داسې پوهې مشران خلک اوري نو یقینا دا به مخ په وړاندې ځي. بابا ته خو خراج تحسین پېښ کوم چې بابا له دې الله تعالی صحت ورکړي. دا زموږ عزت دی، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ پښتو ده. بابا ډېر ستړي تېرې کړي دي، ډېر تکالیف یې تېر کړي دي او هغه ټول تکالیف او ستړي او د دې قام دپاره یې اواز په دې خپل کتاب کې پورته کړی دی. صابر احمد صابر صاحب چې زموږ ډېر عزتمن او د غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي خو لیکن ډېر زیات خدمتونه هغه د پښتو ژبې دپاره کړي دي او د پښتون قام په هغه وخت کې ډېر زیات مرسته کړې ده او د هغه سره څنګ په څنګ ولاړو د خپل انقلابي شعرونو په ذریعه باندې چې کله په کراچۍ کې په پښتنو باندې بد وخت راغلی او د هغه وخت نه واله تر دې وخته پورې د هغه دا ستونزې دا ستړي دا شاعري او د پښتنو خدمت دا روان دی او کړی دی. مونږ دې ته ډېر زیات په درانه نظر باندې ګورو او الله دې وله ژوند ورکړي او مونږ دې ته ډېر په ښه نظر باندې ګورو او د عوامي نیشنل پارټۍ مشران او ملګري خاص کر د داسې خلکو ډېر زیات عزت کوي چې هغه د پښتون قام او د پښتو ژبې خدمت کوي. دا کم د کتاب دا کم ټایټل چې دی کم نوم چې دی زه خپل وطن ته ځو نو تاسو چې وګورئ نو په قرآن شریف سورت عمران کې چې څونه د نعمتونو ذکر شوی دی نو هغه ټول نعمتونه زموږ په دې خاوره زموږ په دې ځمکه زموږ په دې پښتونخوا کې موجود دي خو د هغې نه باوجود هم زموږ پښتانه وروڼه چې دي هغه په دیار غیر کې په کراچۍ کې په سعودي عرب کې په اماراتو کې ځي او مزدوري کوي. نو صابر صاحب چې کوم دا کتاب لیکلی دی نو د هغې سوچ تحت باندې هغه خپله هم مسافري کړې ده هغه هم سختې تېرې کړي دي په دې خپل جنتي ځمکه به د ځمکې له هغه بېدرکه شوی نو په دغې وجه باندې هغه د دغې کتاب نوم دغه ښودی دی. زه وایم چې دا د هغه د ژوند یو ډېر ښه کوشش دی او ما د خپل د تحصیل څونه چې پرایویټ سکولونه دي د پی اس ام ای د صدر په حیثیت باندې ما د هغو له 50 کتابونه واخیستل او دا کتابونه به زه په خپل د پرایویټ تحصیل بالکل کې څونه سکولونه دي هغو ته به دا ډالۍ کوم او هغو به یې دا ګوري. خو افسوس چې څنګه چې کرونا سکولونو ته مخه شوې ده او نور یو شي ته مخه نه ده او سکولونه بند دي نو دعا کوئ چې د کرونا له هم خلاص شو او دا تعلیمي ادارې کولی شي چې دغه کتاب زه هغو ته ډالۍ کړم. خپلې ژبې د خپل وطن د دې اظهار پکې وکړي بله د دې سره دا چل کېږي چې یاره څنګه چې د شاعرانو دا ووایي چې یاره د ان پي والا خالص دا په ځان باندې راړئ چې یاره دا پښتانه چې دا شاعران زموږ دي نو دا خو د هرې پارټۍ دي څنګه چې شیرشاه خان وي یا د نورو مشران وي نو هغې له دا رنګ نه دي ورکول پکار چې یاره دا د یو پارټۍ د شاعران دي. دویمه خبره دا ده که دې ان پي پارټۍ د دې دپاره څه کړی وي زما خپله سوچ خو دا دی چې یاره دا یو ډېټ یې راغونډه کړې وي کم چې په دې شاعرانو کې بېروزګاره شاعران دي او مالي حالات یې ښه نه دی او ینګ هلکان نو پکار دی چې هغو له نوکریانې ورکړی وي او یا چې کوم غریبانان هغه وریج دي نو پکار دی چې هغو له وظیفه مقرر کړی وي. نو اوس که پی ټی آی والا حکومت وي نو هغو دا نه شوه ختمولی او دا به یې مسلسل جاري وه. اوس بیا هم خپلې مشرانو ته امینې صاحب ته ام پی ای صاحب ته هغو ته خواست کوم چې یاره د دې شاعرانو دپاره دي دغه وکړي داسې یو ډېټه دې راغونډه کړي چې دا کم ینګ هلکان دي دا دې په کار کړي او کم چې دا مشران دي هغو له یې دغه ورکړي. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें.